ضروره بس خپله مصروفیات زیات دي یاره حالت داسې دی وروره چې بیخي اوزګارېدل نشته چا ته هم ټیم نه میلاوېږي نن د ماشوم ډیوټي وه ښه ما یې چې راشه د روډ خواله مې ورشم نور ټایم نه میلاوي دلته چې دی راشي سهار شي نو سکول ته د سکول نه بیا چې راشي نو ماسپښین لږ غونته کې خوب یا نه کړی یا نه کړی خو بس ډایرکټ ټیوشن ښه چې ټیوشن نه راشي بس بیا یې کم دی نو کھیل کود ټیم یې مازدیګری بس بیا کھیل کود لږ ځای موجود بیا لږ ښه که نه برابر بلکل هغه ماشومان دي خوشحالېږي بس په دې وجه باندې ټایم مونږ ته هم نه میلاوېږي او نن څه به واړه مصروف بلکل جی یاره یو دی امیر بھائی زما په خپله دا زوی دی نو دی غریب چې سهار سکول نه راشي څنګه لاړ شي او راشي واپس یې کې نو بیا غرمه روټۍ او یا ګنټه نیمه آرام نو بیا لاړ شي مدرسې ته نو د مدرسې نه مازدیګر واپس راشي نو مدرسې نه چې راشي نو بس بیا دغه لسته منټه لوبې وړو سره منډې تړلې کرکټ وغیره نو ماښام چې بیا زه څنګه جامې لازم نو ځان سره لاسي بوځم نو ماسخوتانه پورې بیا قرآن مجید سبق وایي هغه قاري صاحب دی زموږ ګلي نو ښه سړی مې راټینګ کړی انشاءالله زړه مې غواړي چې ښه غټ علم ته جوړ کړم او د علاقې د بچو له تعلیم ورکوي سبق ورکوي که نه نو زما غټ خواهش دی انشاءالله د ده نه به غټ علم جوړ ښه ده ښه ده مونږ خو په خپله دا سوچ کوو زه خو یم چې سړی یو لوی افسر جوړ شي ها دور داسې دی که نه چې خامخا سنا سلاک نعمتن ښایي بلکل جی مونږ دغه سوچ کوو زه هم چې سړی نه غټ افسر جوړ شي خیر سره بس لوی سړی شي کوشش روان دی بس ښه دی د هر چا خپل سوچ دی که نه او بچي دي او مستقبل داسې طریقې باندې جوړول غواړي هغې باندې فلاران ښه پوهېږي نو وروره الله دې قدرمن کړه چې ته رالې دومره زموږ ځای ته زه په خپله څو ځله ما اراده وکړه چې زه ستاسو خواله درشم خو بس بلکل مصروفیات دومره سیوا شوي چې اوزګارېدل نشته زړګیا وای لږ ته خوړو زه یادېږم نه په خوارۍ زارۍ مې را غټ کو افسر مې کو او درې نیمې میاشتې وشو کور ته رانغی تر اوسه پورې زه خو یم چې لاړ شم وله خواله نو ښه وایي دا افسر دا زګې ده زه خو به وینم که نه چې څنګه دی ټینشن مه کوئ هغه اسانه ده او کار به کله وشي کار به ستاسو ډېر ژر وشي انشاءالله او دا مېلمه به ولې کوي تاسو دا زموږ ځای کې زموږ سره په حجره کې پاتې کېږي او موږ روټۍ موټۍ ورکوو او کپړې مپړې په دې باندې بس ساتو زموږ سره نوکر دی نوره بس شکر دی ستا هم کار وشي صحیح ده بس تاسو دا ټینشن مه کوئ ما به کار شروع کړی د 7 مساعت 800 درې به وکړم او تاسو کار چې کوم دی نو 2-3 ورځې کې انشاءالله کمپلیټ شو تاسو په نوکرۍ باندې ولګوئ انشاءالله صحیح ده او بس دا ټینشن مه کوئ
ما څه وکړه زویه تا سره تا ته زه نوکر ښکاره شوم نوکر راته ښکاره شوم کاش چې ما هم د فرهاد په شان دې زوی له دغسې تعلیم ورکړی وی دا وګوره څونه خدمت یې کوي یاره دې مدرسې ته ورځمه دغه زوی مې بلا موده وشوه چې کور ته رانغی خیر خبر به یې واخلمه او طالبانو ته سبق وایي بیا به وایي چې یاره زموږ د افلار خوړو زموږ حل نه اخلي بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف مستعد عشق بجرم وجني دغوغا جدنا سرکرا پورتا پدیوال دا تماشا چدنا پورتا پدیوال دا تماشا چدنا مستعد عشق بجرم وجني دغوغا جدنا سرکرا پورتا پدیوال دا تماشا چدنا سرکرا پورتا پدیوال دا تماشا چدنا سرکرا پورتا پدیوال دا تماشا چدنا څوک نشته چې اوبه هم راله راکوئ وای خدایه وای مړ شومه وای السلام علیکم وعلیکم السلام وړیا ښه ده چې راغلې څنګه دی وړیا څنګه څنګه طبیعت دې څنګه دی وای وګینه ډېر زیات ګډوډ شوی یار څنګه وروره خیر دی بالکل امن دی څنګه طبیعت دې څنګه دی ډېر خراب یم خدای دا ځواني مرګ بیا خو باسي څونه کړاوونه مې ورسره وکړه وایي وایي څونه کړاوونه مې ورسره وکړه څومره خرچې مې پرې وکړې ځمکه مې وله خرڅه کړه کور مې ولا یو خرڅ کړم ما چې دا لږ غټ افسر جوړ شي هغه نن ما څه داسې کار کړی پرون روریا څه به درته ووایم وره زه د هغه خواله تللی وم ما یې لږ کور ته نه راځي کار به پرې ګڼي ما وې ما لږ خواله به لاړ شمه هغه تپوس به وکړم هغه خو داسې کارنامه وکړه روریا ولې خیر شه وای هغه ځګې سې هغه حافظ ورته هلته اوس ملګري ناست وو هغه ورته ویل دا مېلمه څوک دی نو ده ورته څه ویل وړیا خبرې ده ورته ویل دا مې نوکر دی خطه یو ته یاد کړي دا زموږ نوکر دی وای وړیا ورته ویل دا مې نوکر دی دا ویل ته که زګي نه مګي نه سبا کوي دا اوسني بچي دي وړیا وای کنه خدایه دا ګوره تا ته ما وکړم په هغه ورځ چې ته دا خپل بچی چې ستا کله د سکول نه راځي نو ما یې برای مهرباني دا ته د دې سره سره ولې ته د قرآن تعلیم هم ورکوه سکول هم ضروري دی دا نه چې سکول ضروري نه دی خو د هغې سره بیا دیني تعلیم هم پکار دی که نه زه چې اوس هم مدرسې ته ورشم طالبان تپوس کوي قاري صاحب دا څوک دی هغه وایي دا زما بابا جان دی د هغې مین وجه دا ده چې هغه له ما کله تعلیم ورکوو چې د سکول نه به راغی نو فوراً به هغه ما مدرسې ته ولېږو او تا ته مې چغې والې تا ورته وې نه زه د خپل زوی نه افسر جوړوم
نو چې افسر دې ته جوړو او د قرآن تعلیم دې نه ورکو نو نن خو به الریډي ته دا ورځي نه ما ته څه پته وروریا کاش چې ما مغله دقسې تعلیم ورکړی وی نن خو به زما سره دا نه کوي ګوره زه د افسر پلار یم او زه جاړم ځان وښمه د خدمت مې څوک نشته د پیسو غم غرض هم را باندې نه کوي چې یاره پلاره ته به بیمار یې تا ته به څه ضرورت یې دا ډاکټر تپوس پوښتنه مې نه کوي چې تا پلار د ډاکټر له دې بوځمه زما نن دا حالات دي وایي کاش چې ما دې د قرآن تعلیم ته کېنولی وی نن به مې دا ورځ نه وه نن به په دې حالاتو کې نه وم خو زه خبر شوم کور کې راته ووي یاره دی دغه شان بیمار شوی دی نو خدای شته زه ستا تپوس لرالم دا علم خو راته نه و چې تا سره له داسې واقعیت هم شوي دي دا خو تا سره ډېره عجیبه واقعه شوې ده ما د ځان څخه خپله نه عجیبه بس د بچي له ضروري دا دي پلار مور پلار له چې هغه بچي له د سکول د تعلیم سره سره د قرآن تعلیم هم ورکړي نو هغه هېڅکله هم دا ورځ نشي لیدی خو چې کله تا صرف سکول طرف ته دهان شو او صرف بچي له ستا دا سوچ چې زه ته افسر جوړول غواړم او زه ته انجینر جوړول غواړم او دې خو د قرآن او د علم تعلیم نه ورکې نو الریډي بیا په هر انسان دا ورځ راتلی شي نو موږ ټولو له دا پکار دي چې یاره موږ د سکول د تعلیم سره سره خپلو بچو له د علم تعلیم هم ورکړو نو انشاءالله چې موږ باندې به دا حالت هېڅکله هم نه راځي دا خبره دې بلکل صحیح ده دا خبره واورئ په دې خبرو باندې عمل وکړئ چې یوازې دنیا نه ده چې انسان یې وګټي او دا لالچ چې وکړي چې زما زوی به غټ افسر جوړ شي او ماله به پڼ پیسې وګټي نه د قرآن تعلیم یو داسې رڼا ده چې د مور پلار خدمت پکې وشي د ګاونډي خیال پکې وکړی شي او د دې سره سره هغه انسان په خپله هم یو خدمتګار جوړ کړی شي ګرانو کتونکو خپلو بچو له دنیا د تعلیم سره د دین تعلیم هم ورکړئ الله په امان